السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو نن چې موږ په کوم ځای ته راغلي یو نو انشاءالله نن به تاسو ته به د نننۍ ویډیو کې یو بل زیارت هم به تاسو باندې انشاءالله کوو. تاسو به دغه زیارت هم نن انشاءالله وکړئ. دا سبا مساجد دی کوم چې په مدینه منوره کې چې کوم اوه مسجدونه په یو ځای باندې دي او دا هغه ځای دی په کوم کې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپله خېټه مبارکه پسې کاڼي تړلي وو او دا هغه ځای دی په کوم کې چې د نبي وسلم ډېرې زیاتې معجزې هم ښکاره شوي وي او دا هغه ځای دی په کوم کې چې په مسلمانانو باندې ډېر زیاتې سختې او تکلیفونه هم تېر شوي وو. دا د کوم غزوه خندق شوی او د هغه بدیزي باندې شوی او بدیزي کې کومه هغوی چې کوم کنده کنستې وه او کوم خندق چې و هغه بدیزي کې انشاءالله نننۍ ویډیو کې به تاسو ته دغه ټوله چې کومه کهاني ده هغه به راته داسې په لنډو الفاظو کې انشاءالله دغه هم بیانو او تاسو ته به دغه زیارت به په تاسو باندې هم کوو او دغه اووه مسجدونه چې کوم دي د دغې تاریخ او د دغې فضیلت انشاءالله دغې زیارت به تاسو باندې به د نننۍ ویډیو کې کوو. ملګرو غزوه خندق چې کوم هغه جنگ ته وایي کوم چې دویم نوم چې کوم دی د هغه غزوه احزاب هم و او احزاب چې کوم دی دا په عربۍ کې چې کوم دی دا ډلو ته وایي مطلب ډېرو قبیلو ته دغه وایي. په دې کې ډېر زیاتې قبیلې راټولې شوي وي کوم چې کفارو د مکې مکرمې چې کوم مشرکین وو د هغوی ډېرې زیاتې ټولې د هغوی قبیلې راټولې شوي وي نو دغې ته غزوه احزاب هم وایي او غزوه خندق ورته په دغه وجه باندې وایي چې دلته دوی یو کنده کنستې او کندې ته په عربۍ کې خندق وایي. نو انشاءالله نن به موږ دغه ویډیو تاسو ته په دې ویډیو کې به تاسو ته دغه د غزوه خندق دغه شارټ کټ شانتې کې چې کوم کهاني ده دا به راته هم بیانوي انشاءالله د دې چې کوم زیارت دی دا به هم په تاسو باندې کوو. کله چې د مکې مشرکین راجمع شو فیصله یې وکړه چې یاره چې هغوی سره یهودیان هم وو چې یاره راځئ ورځو او په مدینه منوره باندې ورځو او نعوذ بالله مسلمانان چې کوم دي دا ټول ختمو. نو د هغې نه پس لکه تقریبا دغې باندې متفق شو دغه چې کوم احزاب کومې قبیلې وي دغه مشرکین ټول په دې باندې متفق شو ویل چې بالکل صحیح ده ور به شو نو په دغه کې تقریبا 2 میاشتې د هغو ولګېدې. په 2 میاشتو کې هغو 10,000 پوځ او چې کوم د هغوی سره د راتلو چې کوم سامانونه او اسلحې هر څه دغو تیار کړل کوم چې اوښان و اسونه و یا نور چې کوم د اخلي پخلي سامانونه او خیمې هر څه په دې کې تقریبا 2 میاشتې ولګېدې. دلته چې کله مسلمانانو ته پته ولګېده نبي کریم صلی الله علیه وسلم ټول صحابه کرام چې کوم دغه ټول په مسجد نبوي کې راټول کړل او دغوی ته یې ویل چې یاره دغه شانتې کافرو او دغه فیصله کړې ده دغه کړی پوځ ورسې تیار کړي راځي نو مطلب موږ له څه کول پکار دی چې د دوی چې کوم دی موږ مخنیوی وکړو. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ویل چې یاره چې کوم دی نو د غزي د مدینې منورې ته صرف یو لار وه لکه چې پخوا به جنګونه داسې کېدل چې کله به په کوم ځای کې به کمرې او یا مطلب کنډې کپرې وي او یا به بوټي وي یا به ځنګلونه نو په هغه ځینو کې به دوی جنګونه نه کول نو صرف مدینې منورې نه غیر چاپېره چې کوم دی نو کنډې کپرې وي او ځینې طرفونو ته ډېر ګڼ ګڼ باغونه وو. نو دغه چې کوم دی نو دغه مشرکین چې کله راتلل نو دغه یو لار صرف دغو ته وه په چې کوم د کوم ځای کې چې دوی د خندق کنستی. نو بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغو صحابو ته وویل چې لکه د دوی ست طریقه پکار ده ځکه چې هغو 10,000 خلک دي نو د دوی به څنګه مخنیوی کوو. نو په دغه کې یو صحابي و چې کوم سلمان پارسي رضی الله عنه نو هغه دغه مشوره نبي کریم صلی الله علیه وسلم له ورکړله چې یاره زموږ په پاریس کې چې کوم جنګ کېږي مطلب اوس چې کوم ایران دی کوم ځای چې دغلته کله جنګ کېږي نو موږ خپلو چې کوم دشمنان دي نو هغې ته موږ یوه کنده په لار کې کنو او بیا دغه کندې نه هغه نشي راوختو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه مشوره ډېره زیاته خوښه شوه او چې کوم صحابه وو هغه له دغه حکم یې ورته وکړو چې نور ټولې لارې خو مطلب به دغه لار خو نشي راتلی خو دغه یوه لار باندې به دوی راځي کوم چې د جبل الصلح چې کوم دی د صلح چې کوم غر دی د دغې خوا ته به دغه ځای باندې به دغه خلک راځي نو په دغه ځای کې به دوی ته کنده کنو. نو ټول صحابه دغې باندې متفق شو تیار شو. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم هر یو صحابي ته تقریبا چې 10 صحابه کرام به یې راجمع کړل نو هغوی ته به 40 میټره یا 40 میټره به دوی ته واله کړو چې دا به تاسو کنئ. نو هر ټولو صحابیانو ته مطلب خپل ځای واله شو او په دغه ځای باندې چې کوم دی نو هغو کار شروع او ډیره زیاته یخني وه او ډیر زیات مطلب تکلیف و خشک او ډیره زیاته یخني وه نو صحابه به چې کوم دی نو دغه کې کار کوو او د عبدالله بن راحه چې کوم و دغه یو صحابي و هغه چې کوم دی هغه شعرونه ویلي وو لکه ډیر زیات ښکلي نو دغه صحابه و او نبي کریم صلی الله علیه وسلم به دغه شعرونه ویل او به دغه ځای کې به مطلب کار به کوو. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دغه کې هم پخپله هم مطلب شریک و او دغه ځینې به چې کومه خاوره به هغوی راوښکله نو به نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپله شا مبارکه باندې او یا به دغه شانتې مطلب هغه به یې وړله د هغې نه خوا. بیا صحابه په دغه ځای کې کار کوو نو صحابو ته یو ډېر زیات مضبوط کمر راغی. تاسو به د تصویر کې د هغې هغه چې کوم چا جوړ کړی دی نو دغه هم د تاسو ته به د تصویر کې ښیم نو یو ډېر زیات مضبوط کمر ورته به د خندق کې راغی نو په هغې باندې مطلب د صحابو په ډېر زیات محنت وکړو خو هغې د ماتېدو نوم مطلب د ماتېدو هغې څه نوم نه اخیستو مطلب نه ماتېدو نو هغو ډېر زیات محنت وکړو خو هغه نه ماتېدو. نو هغوی راغله نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یې وفرمیل چې یاره ای د الله رسوله دغه شان یو کمر راغلی د مونږ ته ډېر زیات خلل جوړ شوی دی په هغې باندې زمونږ مطلب نه ماتېږي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم
وسلم ورته چې زه په خپله درځم دغه کمر له زه درځم انشاءالله. نو چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم راغی او هغه کمر له یې په کومه کوداله چې وه یا کومه ګینتري چې وه په هغې وله چې کوم دی نو بسم الله یې وکړل، په هغې چې کوم ګزار وله ورکړو نو هغه چې کوم دی نو د هغې نه یو طرف داسې ودوړېده لکه د شګې دومره چورې چورې شو. په 3 ګزارونو کې چې کوم دی نو هغه ټول کمره چې کوم دی نو ماته شو. نو یوه دغه معجزه هم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې ښکاره شوه او دغه ډېر نورې هم معجزې دي، خو هغه که زه په دې ویډیو کې بیانوم نو ویډیو به رانه ډېره زیاته اوږده شي. نو د دغې وجې نه تاسو دغه کولی شئ چې ځان له یو دغه بیانونه په دغې باره کې ډېر زیات شته دی، په پښتو کې هم شته دی، په اردو کې هم شته، تاسو هغه هم کتلی شئ. او دغه خندق چې و دغه مسلمانانو په 6 ورځو کې دغه ټول خندق چې کوم و دغه غر نه چې کوم و دغه ټول یې وکنستو. تاسو د دغه ځای ښکاري د دغه ځای نه تقریبا د دغه یو غر نه والا د بل غره پورې چې کوم دغه ځای و دغه ټول په 6 ورځو کې مسلمانانو دغه خندق وکنستو، تیار یې کړو. او کوم خلک چې په مدینه منوره کې پاتې شوي وو لکه چې کومې زنانه وې یا کوم ماشومان وو کوم بوډاګانو، نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغو لکه په نږدې نږدې یو ځای په ځای یوه قلا کې هغه خلک راټول کړل او هغوی ته ویل چې تاسو د یو ځای ته راټول شئ او چې مطلب دغه ځای کې به تاسو د هغې پورې چې د څو پورې موږ د جنګ نه واپس راغلي نو که په خپلو کورونو کې پرې نه ښودل، یو ځای ته یې راټول کړل. او د مسلمانانو تقریبا 3000 چې کوم د مسلمانانو ټول چې کوم لښکر برابر شو نو دغه 3000 خلکو باندې په 3000 صحابه کرامو باندې دغه لښکر مشتمل او 3000 صحابه کرام دغه ځای ته راټول شو. کوم ځای کې چې دا غر دی دغه غر نوم دی جبل صلا، یعنی صلا د دغه غر نوم دی. دلته په دې مدینه منوره کې دنده یوه چې کوم دی نو یوه قبیله وه بنو قریظه کوم چې یهودیان وو، نو هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره وعده هم کړې وه چې موږ مطلب ستاسو چې کوم دی نو موږ به ستاسو مطلب ډله کوو دغه چې کوم مشرکین راغلي دغه به مکې ته نه پرېږدو. بیا په اخره کې هغوی چې کوم دی نو بغاوت هم وکړو، هغه مطلب هغه وعده خلافي هم وکړله. خو دغه چې زه اوس به دغه هم غټه کهاني ده که هغه زه اوس بیانوم نو دا ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي، نو دغه تاسو هم کتلی شئ. کله چې مشرکین چې کوم وو هغه دغه ځای کې تقریبا 15 ورځې تېرې کړې وې د دغه خندق نه هغه طرف ته، نو چې کله هغوی خپله فیصله مشوره وکړله او چې کله په دې باندې راغله نو دغلته چې کله راورسېدل نو دغه مخې ته یوه غټه کنده راغله چې دغه کندې نه هغوی نه شو راوښتی. نو په دې کې یو څو مشرکان داسې هم وو چې لکه ډېر زیات سرکش وو، هغوی به دغه کم خندق ځای چې په دې کې داسې لږ شانې کې ځای ځان له برابر کړو او په دغې باندې راواوښتل. خو چې کله راواوښتل نو دې خوا هغوی سره صحابه چې کوم وو حضرت علي رضی الله عنه او نور صحابه چې کوم وو هغوی ورسره چې کوم دی جنګ وکړو او هغې په دغه ځای کې چې کوم دی نو مردار کړل. بیا دغه مشرکینو تقریبا 2-3 ورځې دغه کوشش وکړو، 2-3 ځله او 2-3 ورځې هم په دغه ځای کې دغه کوشش کوو چې یاره موږ به دې باندې ورځو، خو هغه به چې هر ځل به راتله نو ناکام کېدل به. دلته به مسلمانانو چې کوم دی نو چې کوم دغه ځای و د کومه کنده چې وه نو صحابه کرام په دغه باندې شپه ورځ به په دغه ځای باندې ولاړو او د دغه ځای پیره به یې کوله. نو بیا الله پاک چې کوم دی نو الله پاک ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډېره زیاته دعاګانې الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم کولې، نو هغه چې کله قبول شو نو الله پاک په دغه ځای باندې دغه خلکو باندې یو ناشنا توپان او ډېره زیاته یخني راوسته چې په هغې کې چې د مشرکینو کومې خیمې وي او کوم د نغري او کوم سامان هغوی سره و نو هغه ته هغه کوم چې توپان هغه ته تیت تر بیتر کو مطلب ګډ وډې کوتي او اسونه وخانې چې کوم هغه په مړه کېدو باندې شروع شو، مطلب د ورځې به ډېر زیات وخان او چې کوم اسونه و د هغوی سره هغه به ترې مړه کېدل. نو هغو به دې باندې مجبوره شو او چې کوم دی نو په دغه ټایم کې د دغو چې کوم ابو سفیان چې کوم اسلام نه و راوړی د اسلام نه مخکې ابو سفیان د دغو مشر و نو هغو دغه فیصله وکړل او د دغه ځای نه لاړل وتښتېدل مکې مکرمې ته. اوس چې دلته را کوم مسجدونه چې کوم په دې باندې جوړ شوي دي نو دا چې کوم جومات دی دا دی مسجد فتحه کوم کې چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم دغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خیمه وه او چې کوم دا بل چې کوم د دې خواته چې دا کوم مسجد دی نو دا مسجد سلمان پارسي د رضی الله عنه چې کوم خیمه وه دا په هغه ځای باندې ده او دا بل چې کوم دی دا د عمر فاروق رضی الله عنه چې کومه خیمه وه هغه دلته وه او د مسجد ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کوم خیمه وه او کوم جومات دی نو هغه به دې پارکینګ به دې منځ کې به دغه ځای کې و خو هغه چې کوم دی نو دغه ځای نه اوس شهید کړی دی لرې کړی دی او په دغه ځای باندې پارکینګ جوړ شوی دی. ما کوشش وکړو چې زه دې مسجدونو ته دنده هم ورشم تاسو باندې د دې د دنده زیارت هم وکړم، خو څه تعمیراتي کار به د مسجد جوماتونو کې شروع نو د دغې وجې نه زه دنده ورنه رغلم، خو انشاءالله د بار نه چې کوم دی تاسو د دې زیارت کولی شئ. بله خبره دا یاد ساتئ چې دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د وختو نه دا چې کوم جوماتونه دي دا 7 مساجد دا د هغه وخت نه و، دا چې صرف د هغې هغه ځینه وو چې کوم باندې د هغوی خیمې وي. دا بیا وروسته تقریبا د عمر بن عبدالعزیز چې کوم د مدینې ګورنر و د هغه په دور کې بیا دې باندې دغه جوماتونه جوړ کړل او ځای په ځای باندې مطلب دغه ځای د 7 مسجدونه به دغه ځای باندې جوړ کړل. او دې کې چې دا کوم غټ مسجد چې کوم دی تاسو دا کتلی شئ په دې کې یو ډېر غټ مسجد جامع خندق چې کوم دی نو په دې ځای باندې 3 جوماتونه چې کوم نو په دې ځای باندې لکه چې کوم و نو هغه په دې ځای باندې و او هغه بیا دغه ځای نه شهید کړل او په دغه ځای باندې دغه یو غټ جومات چې کوم دی جامع خندق دا د ملک عبدالله په حکومت کې جوړ شوی، مطلب کوم چې د دې سعودي دا چې کوم بادشاه دی ملک سلمان بن عبدالعزیز د دې نه مخکې ملک عبدالله بن عبدالعزیز چې کوم حکومت دا په هغې کې دغه مسجد جوړ شوی دی.
تاسو ته چې دا پورې غاړه کوم بلډینګان ښکاري په دغه ځای کې چې کوم دی نو د مشرکینو چې کومې خیمې وي هغه به دغه ځای کې وي او د مسلمانانو خیمې چې کومې وي نو هغه دې سایډ ته وي کوم چې د جمع خندق دی او دغه مسجد فتح دی او دغه ځینو کې چې کوم دی نو د مسلمانانو خیمې وي او دا چې کوم دی دا غر چې په کوم دی نو جبل سلا ورته وایي تاسو ګوره زه دې سر ته چې وخېږم نو دې نه هغه سایډ ته مدینې منورې چې کوم مسجد نبوي دی هغه هم ښکاري تاسو کتلی شئ په دې ویډیو کې دا مسجد نبوي دی دا چې کوم په دې ځای کې چې کوم جنګ شوی نو په دې کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه 4 منځونه په یو ورځ باندې قضا شوي او په بله ورځ ته یو منځ قضا شوی او د صحابه کرامو نه هم دغه ځای کې چې کوم دی نو منځونه قضا شوي او ډېر زیات تکلیفونه په دې ځای کې په دې چې کوم صحابه کرامو په هغې باندې ډېرې زیاتې تېرې شوي وي نو دغه ډېره زیاته د غزوه خندق چې کوم دغه چې کومه شارټکټ کهاني وه چې کومه دغه اسانه په لنډ الفاظو کې کومه کهاني وه تاسو ته ما بیان کړله او دا ډېره زیاته غټه کهاني ده نو دا تاسو ځان په یوټیوب کې مطلب کتلی هم شئ یا په چې کوم دی نو دغه د غټو علماو دغه واقعه بیان کړی ده نو تاسو هغه ځان زکه کردار زما تاریخ په مخ لیکلی پروت دی زکه کردار زما تاریخ په مخ لیکلی پروت دی کندر ښکاره مې کړو سینه کې مې چاودلی پروت دی چاودلی پروت دی دا زړه مې سم دستا غمونو درېبلی پروت